بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی په پتایا تایلند کې موجود یم. نن به زه ستاسو خبرې یو داسې ملګري سره کوم چې دی پاکستاني هم دی، تایلند هم دی. د ماما چې کوم دی هغه دلته وزیر داخله دی. دې سره به خبرې کوو چې دی پاکستان نه کله راغلی دی او دې ځای ته د دې فیملي څنګه ورسېدا. مطلب دا دی چې شکر الحمدلله چې د ماما کوم دی هغه دلته وزیر داخله دی. امین خان، تاسو خپل تعارف وکړئ چې تاسو پاکستان ته کله د پاکستان نه تایلند ته کله راغلی یې؟ جی زما د مور پلار چې کوم 1935 کې راغلی وو. زما د مور پلار جی د بونیر نه بیا زمونږ داسې فیملیز زما خپل والد صاحب چې کوم پاکستان نه هغه 1965 کې راغلی وو. 65 کې امین به اداره ته وای سا کوالیفیکیشن چرته شوی دی تاسو یې بیسیکلی د بونیر کنه کوالیفیکیشن مو چرته؟ جی ما په فضل کالج مردان کې سبق ویلی دی، بیا په پېښور یونیورسيټي کې وم. تایلند ته کله راغلی یې؟ تایلند ته پرمننت راغلی ما 2006 کې. ها دا تاسو ماما چې کوم دی کنه د ترور خاون مو دی تقریبا کنه؟ تاسو په خپل وای چې نه زما خپل ماما چې کوم هغه د پتایا مېر پاتې شو. هغه سونو مو لک د هغه باره دا غوي نو مرسیدو او هغه مېر پاتې شو د پتایا سيټي کم کې اوس چې موږ ناسیو په دې ځای کې د دې گورنر تیر شو. اوس چې کرنټلی چې کم دی زما د ماما زوی دی هغه already deputy interior minister of Thailand شو. سونو مې دی دا هغه دا نوم دی جایسید تایسید. نه نو مطلب جایسید تایسید خو تایلند نوم دی کنه؟ نو دا تایلند نوم دی خو هغه اسلامیک نوم چې کم دی هغه چې کوم ترانسلیټ کې هغه داسې لکه کچا کچا پښتو ورزي خو د مخ پښتو ویل نشي خو دا هغه چوزینګ خپل نوم یې خري چې لکه مشر زوی دا چې تایلند کې چې تاسو پښتو ته ترانسلیټ کې نو د مینینګز دا چې مشر زوی. امین جان دا راته وای ورور جان چې مشران څنګه تاسو په 1935 کې راغلیو کنه؟ بیا د هغه ټیم کې دی په سر روزګار راغلیو یا په مهنت مزدوري راغلیو؟ ځکه موږ پښتانه خو چې کم دي تزینو اکثر په مهنت مزدوري زه خو شکر الحمدلله زه ډېر زیات خوشاله شوم چې پښتون دلته مطلب انټیریر منسٹر دی. بالکل تاسو ډېر مننه. نو دا دلته چې کم دي موږ چې بیسکس راغلیو نو هغه ټیم کې موږ د حلال فود بزنس سٹارټ کړو. ناغو تقریبا موږ اوس پورې کنټینیو سي حلال فود بزنس بیف حلال فود بزنس دي زموږ د کتونکو ته لګ ایکسپلین کړئ. دا لکه مثلا واغان شو دغه شو غټ ساروي وخه کسابي چورته په پښتو کې وایي تاسو ته پروفیشنل وی اف بوچرز چې کومي هغه دي. مطلب دا خو تاسو د پاره او زموږ ټول پښتنو د پاره ډېر د احساس خبره ده چې لکه یو پښتون راشي هغه وی چې حلال کانه به ملاويږي نه به ملاويږي حلال کانه څنګه پوزیشن دی یا یو مسلمان نو بالکل 101% کانفیډنس سره وخه شو یا ګډ شو چيلې شو دا لکه 100% حلال ملاويږي. څنګه چې تاسو خبرو کړه دا خو یو ډېر زیات خپل خبره ده. زه چې په خپل تایلند راتلم نو ما چې د بزنس څه خورم زما خپل سوچ دا چې بس صرف سلاد بخورم او فروټ بخورم چې هغه پیژنم. تاسو او سٹارټ دا غي نه غشته دي کنه؟ خو مطلب دا دی شکر الحمدلله د منسټر د څنګه ورسېده نو بس دا زما د ماما دغه خپل یو ټارګټ وو هغه کې بس پولیټکس ته لاړو. بیا پسې دا چې کوم بچیو نه غوي په کې پولیټکس کې شو نو الحمدلله یو ماما چې کوم د کرنټلی ایم پی ای دی او یو چې مو تاسو وختي وي جایسید تایسید هغه ډیپټي انټیریر منسٹر شو. ماشاءالله لکه مطلب یو فیملی د ما خو سٹارټ کې یاد کړ چې یو دی دوه دی مطلب دا نو درې دی بلکې یو پکې زنانه ده نو هغه کلچر منسٹر ده کرنټ. مطلب تاسو به مطلب دا فخر سره ویل شي کنه چې پښتانه او د بونیر خلکو مطلب دا دی چې موږ اکثر وایو چې بونیریان داسې مطلب په تایلند کې د بونیریانو د خاندان درې کسان چې کوم دي هغه د پارلیمنت ممبران دي هم ممبرز دي هم منسټران. د پښتنو مطلب دا دی چې تاسو خو مشران چې کوم دي کنه فیملی ممبرز ای د تایلند منسټران دي ایم پی ای ګان دي مطلب میر زم پاتې دي. مطلب دلته پښتنو لپاره خو تاسو خاص مطلب څه کول غواړي یا څه کول شي؟ بالکل موږ دا ول غواړو چې لکه موږ پښتانه زموږ کم بیلډ کې پی کې چې دوی ته څه تکلیفي څه دغه چې ډایرکټ اپروچینګ یا زغی مطلب بالکل منډه تل پولیټکس خلک کې د لپاره پاريږي. اشه دا مطلب دا ډېر خمل نه دي چې مطلب پښتنو ته پکې دومره زیات اپورچونټیز اس فریډم کنټری دلته په مذهب باندې یا په دغه باندې ته کوېسچن مارک نه کیږي. دلته تاسو په خدمت خلک باندې یو سوال چتیږي او دوی چې ته انټرفیرنس نه کوي چې ستا کم ریلیجن دی
یا تاسو کم د ریلیجن سره تعلق ساتي. اسه څومره بنیریان مطلب د په تایلند کې اسه تعداد رفلی تاسو کو څومره بنیریان دي چې په تایلند کې هغه آباد دي روزګار کوي او څه روزګار؟ نو دا خو لکه بیا ته میکس اپ شي، څوک بټاګرام دي، څوک د بونیر دي. نو زه خو ایوریج داسې نشم رېستی، صحابه والا پکې مشته. نو لکه تقریبا ټول الحمدلله کم چې زوړ کسان دي د مشرانو مهنت کړو، نو دا موږ چې کم یو اوس موږ دا هغه خپل خوري دي. اسی چې مطلب دا مطلب تاسو له تایلند ګورنمنت مطلب شکر الحمدلله دوم عزت درکړې ده کنه پښتانه ویني سره خوشاله یې. زه خو ته خپل ذاتي ډیر خوشاله یم، ایون زاویم ما کزنز دي ناویم ډیر خوشاله کې چې پښتانه دي دغه دی خپل هغه عزت خپل دغه. نو موږ ټو بي کنټینیو زم په دیرو کې زم پوجرو کې هغه کټونه هغه دغه پراتی دی هغه پښتو ټچ موږ ورکړی دي. اسی څومره اندازتن بنیریان به مطلب دا دی چې تاسو ماشاءالله د تایلند په ګورنمنت کې کنه څونه پښتانه براغلي؟ نو زه خو مور دن 6-7,000 خو به وي د چې 7,000 پورې به جي. اسی دا خو بتا مورې لري کنه موږ بنیریان مطلب دا دی چې اکثر په لطیفو او خاکو کې ډیر یادو مطلب ته چې هغه اوري او دلته تاسو ماشاءالله په فیملی ممبرز دی چې کوم دی په ګورنمنت کې دي څنګه ته لګي؟ نو یو لرنینګ بندې ذکر کله کله په داسې معمولی مسکای شمه دم چې عزت او ذلت دوه د خدای په لاس کې دي. بالکل. نن سبا خیر بنیریان ماشاءالله ډیر خوشوي دي، ډیر د غشوي دي. تاسو په بنیر ته بتلې مې ریسنټلی کم چې بنگلي دي کم چې دغه دي، نو بنیریان ډیر مهنت وکړو فورن کنټری کې سپیشلی ملیشیا، دوبۍ، تایلند، ناغه ټول هغه انکم بنیر ته وړي خپل. تاسو چې ان شاء الله دې پر لاړې بنیر ته تاسو به وګورئ چې بنیر ډیر چینج شوی دی. د بنیر حواله سره غب شپ خبره خلک ډیره زیاتې کوي کنه کوم خبره د سره چې اتا ته یاد ډیره زیاته هغه ډیر کیسې دي چې کومه ته ډیره یاد خپل بنیرې مسدا وي موږ ساده خلک یو، بس موږ مهمان نواز خلک یو، ساده نو کله مهمان نوازي چې کمی نو هغه څوک په یو انګل ګوري څوک په بل انګل ګوري. او بنیر والا غټ زړه ساتي ساده خو بالکل ځکه نه اوس پاده پته لګا اوس تایلند جزه نوم راغلی نو زما دا خیالو چې ساده دي. اوس په تایلند کې د هر ملک خلک شته او دا غي هم صدقې خاص کر زما د پاکستان خبرو کوم بلا شي خلک وای کنه او بنیریان دلته درې کسان په ګورنمنت کې دي کنه. نو الحمدلله د خدای بس خدای عزت ورکړي دغه راکې نو الحمدلله د ما الله اني ټایم شکر مونږ ادا کو دغه کوجی او جی دا غټ لکه څنګه د پاره څنګه د پښتون سب د بنیریانو خبر نه څنګه د پوره کې پی کې لکه دا څنګه یو پراود دغه دی. او د ما خپل ماما زه دی هی از نوٹ لایک یا 4th generation دی یا 5th generation دی، هی از جست لایک ا 2nd generation دی. لکه ایون کو تاسو هغه سره پښتو باندې خبرې کوي هی ویل انډرستاند هغه پوهیږي ریسپانس به تاسو له کومه کې ډیلی درکړي. دا څنګه چې لکه زوړ یا دغه جست کرنټلی دی فیملی ممبرز چې کم دلته دي کنه او جی څومره تعداد پکې د دې چې هغه د تایلند کې خزو سرودونه کړي لکه کم بیس مانی جی لکه چې کوم د تاسو فیملی ممبر څومره دي د پارلیمنت ممبرانو سره عینواله تاسو پورې څومره خلک باسي اندازتن 100% کې څومره چې د تایلند کې خزو سرودونه کړي؟ نو ډیرو کړي تقریبا هر یو کس کوشش کوي چې موږ خپل فیملی سره په فیملی کې اندرونی ودونو کو ډیر خلکو کړي تقریبا تاسو ایوریج کې واخلم 80%. امین جان ستا خزه کم ده ما پاکستان شي اوس دلته راوسې ده کنه پاکستان کې په پاکستان کې شي بچیل د دي نه بس خزه مې شي په د ټایم دی کله دی واده شوی دی اوس ریسنټلی شوی دی. اسید بابی خوبم دا پروګرام خامخا ګوري کرایم کہانی خورور هر ځای ګوري بابی هم دا پروګرام ګوري کنه مخکې سره اراده شته تایلند کې خاص نه بس ما توبه ده پاکستان یو پښتانه دغه یو خبره ده د مینې پښتانه هر څومره تکړه شي د تایلند په ګورنمنت کې د یو فیملی 3 ممبر چې کوم دي هغه د پارلیمنت ممبر شي وکړه مطلب بیا د خصو نه یری نو خزنه هر یو کس تاسو نه یریږي ما خدا ورې چار شریف سره د خزنه یری نو دغه حل جی بس موږ به خپل خزنه دغه کو احترام کو عزت کو دغه کو تل بزنس سکے زه خو تقریبا حلال فروټ بزنس هم کوم جیم سټونز هم کوم او مین زما چې کوم د ټوریزم کوم ځکه پته تاسو راغلی تاسو سراونډینګ وګورئ زم یو واحد پښتون یم فور د کرنٹ پیریڈ کې چې زه ډایرکټ ټوریزم فیل کوم. ټوریزم کې لږ زموږ د کتونکو ته ایکسپلین کې کڅو راځي چې یو خو تاسو سره ګوره چې په خپل راتلم کنه ما ته غټه مطلب دا جواد بھائی ګل عالم بھائی
کدی نو نو زما پتایا ته نوم راغلی ما وی مړال د پښتانه چرته یارل د بز ګرزم څنګه نو ته دغه پښتنو ته څه ویل نه، غواړې هغه یو هغه داسې- مدد کولای هغه یو داسې چې لکه زموږ پښتانه اکثر دا کوشش کوي چې موږ ته څنګه چې دوبۍ نه ویزا راځي یا سعودي عرب نه ویزا راځي. فرست اف اول خدا یو کلیر کټ خبره ده چې ویزا چې کم دی अब تاسو په خپل آنلاین ویزا کوئ چې کله کوم تاسو خپل ډاکومېنټس پوره کوي آنلاین ویزا بو کې تاسو به ای ویزا راشي. تاسو هم داسې پروسس کړی بالکل نو کله چې دا پروسس وکړي نو دته یو اجباري کس پکاري ځکه د خلک په هر قدم کې سپیشلی پته یو داسې ځای دی چې لکه هر سیکنډ سټیپ باندې چیټرز دي اكو انډینز دي اكو پاکستانیان دي سپیشلی اردو سپیکینګ یا پنجابي سپیکینګ والا. نو مثلا ټوریزم یو داسې فیلډ د خپل کوم اور اول ټالنت کې زه عمده خبره امین جان به معافي غواړم تاسو خبره کټ کوم زه عمده خبره کول غواړم زه تایلند ته رالم کنه نو ما ته ورګرو وی چې پتایا تلاړ شو پتایا ته زه دین یریدم چې مال لینګویج د دې پتایا د خلکو ناراضي د تایلند د خلکو ناراضي کم پاکستانیان چې راځي ایتا سره رابطه کولی شي. بالکل کولی شي جی زما د غشته زما تاسو نمبر درکم واتس اپ نمبر بم درکم بالکل په واتس اپ نمبر ما سره کانټیکټ کولی شي دا وی د ریپورت نواله هوټلز بوکینګ سایټ سینګز بوکینګز دا ټول مونږ کو اول ټالنت کې دا پښتنو یو سیف سایت دا کده کنه جی ما تاسو وی کنه ما ته خپل مسله وا ما زه په تایلند ته زم دا خو د خدای پاک ګل عالم سره جواد بھائی سره خو کی چې دې سره واستم کم پښتانه تایلند ترال او پتایا ترازی تاسو رابطه کولی بالکل کولی شي بالکل کولی شي بالکل کولی شي بس الله پاک دې بنیریان نورم کامیاب کی فرست ټایم زه اینم چې بنوریانو مطلب دا چې ما ودا کتل چې خلکو وي مطلب ډېر سادهوالي پسې به ته پختنه نو موږ بنیریان موږ مهمان نواز زیاتی غټ زړه مو دي نو په یو انګل باندې چې کم چې سموالي یا 400 مردان پیښور نو دوی چې موږ ته انګل ته ګوري چې یا دوی سادهګان دي والحمدلله بنیریان ډېر مهمان نواز خلک دي ډېر همیشه هر کله زما خپل وجره دا ان شاء الله تاسو به جواد مراولي نور عالم به اکل تم ما غټ غټ لیکلي په پښتو کې هر کله راشه نو لکه یو زموږ ته خپل مشرانو یو بیسکس خوري چې دا څنګه بیسکس دي نو یو انسان یو بیسک زده کی ایجوکیشن بنده کې نو یو بیسک زده کوي نور سکسس ان سکسس هغه تاسو معنی دی خو یو بیسک زده مهمان نوازي سره کېږي نو موږ خامخا جی دین بخیر گزارنه کی اگرانو کتونکو څنګه چې تاسو د امین جان بھائی خبره وره دي نو څنګه چې تاسو ټول اکثر انې کنه چې بنیریان دا ساده دي او بنیان بس بلاش لطیفي کی ټول وره بچي چې بنیریان چې کم دي د تایلند په ګورنمنت کې صرف د یو فیملی درې ممبران دي په دې خبره باندې حقیقت درته چې ډېر زیات خوشاله شوم او څو کم چې راځي نو امین جان بھائی چې کم دي د دې په ګورنمنت کې د فیملی درې ممبران هم دي او دې چې څنګه ویلې څومره ټورست راځي نو امین جان بھائی زه کوشش کوم چې خپل ویډیو کې کته تنګي نو زبستا نمبر هم شیر کوم بالکل زبستا نمبر تاسو سره شیر کوم که څو کم تاسو تایلند ته راځي او پتایا ته راځي امین جان بھائی چې څنګه خبرو کوي اول تایلند صرف پتیا نه دي ګون تایلند چې تاسو راځي او ان شاء الله امید دا دی چې امین جان بھائی تاسو ټول خدمت کوي د پتایا نه اجازه غواړم ډیره مهرباني الله خوشاله